بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب حتی فرماده دی وا همه مسئله د سکولی یا د کالجی او یا د مدرسې د سټوډنټس د طالبونو د دغه زیر تعلیم بچونه په حواله سره سکول پرنسپل زال یا مطلب مدارس محتممین و استودون دغه په حواله سره یو مسئله دو بار مشتدار دریمی چې د میژه په سکول کښې وړکي جرمنه کوي مفتي صاحب فیس یې په وخت نه راوړ یا نور فاین پې ولګوي چې یعنې مطلب نور چارجرز پې ولګېږي یا لړکی غیر حاضري وکړي په باندې ها دا فاین جرمنه لګوي او یا مطلب نور څه داسې غلطي وکړي چې سکول کې هم قواعد ضوابط مطلب کې مې دیر دی نظم و ضبط دا هغه وایلیټ شي بیا په باندې فاین لګوي. نو دغه مسئلې وضاحت په مختصر الفاظ کښې ناظرین په مخ شدا دی چې دا حرام عمل دی، دا ناجایز دی، دا تعذیر بالمال دی او دغه ډېرې وجوه بیان کړي دي فقها، خو یوه وجه یې دا بیان کړې دو چې خوش پیغمبر فرمایي لا یجوز اکل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. نو دا ناجایزه د روپۍ وصولول دي. فقها تصریح پیدا کړی دو جامع نیوټاون ولا او د دارالعلوم دیوبند ولا او دین علاوه نور ډېرې طب نفع ضروري دی نو ډېر وجوهات لیکل دي خو یوه پکښې د هغه متبادرا یو د ښه د حرمت وجه چې دا جرمني مالی جرمني په بچونه لګول دا حرام دی، ناجایز دی، لہذا ادا نه احتراز پچار دی، ادا عشانی عمل دی، دا نه کیږي. بچونه د تعذیب د پورا نور داسې مستحسن لارې اپناول پچار دی چې پاک شه د حرمت عمل نه وي. جزاکم الله خیره.